अस्सलाम वालेकुम। शुएब खान, अस्सलाम वालेकुम। उसकी तबीयत संगत है पिता खान? पिता बचे उस दखेरा खे उमर खाना बचिया मोस्ता तेरे तो देखी जो टोल मशारा सर रागली हूँ कुछ खाली लाश जो होने लगे मुफ्त पले फैसला करेगा वो बचे चिस्ता पजड़े की सीधी कद फर्ज रहान मुंग तो हुआ या अबंग पजड़ के खुडेर से दिशा बाबा अब अस्तारा तब मुंगा ने ढेर प्रांत बसोका तकली ना खरक बसोई जो मामूली शान जहांगीर रापाचे और तो खान उमर खान रो रे पचाकू वालो और दियों बदल वाला रस ता समूद शान खिलाफ खबर अदा शाबाबा समूद शान खिलाफ नाटिक तो उमर खाना बचा अक्सर दे वड़ो खबर न ढेर लोया जोड़े शी और मुंदा न वड़ो इदा खबर दे नूर उमरा नशी गुलाम काका उस वासी मुराद अशवा वाले चीद हुसैन और जहांगीर मंग पटोल कली के बशर्मुनो शर्मोलू और जो सिर्फ दाग और रज इंतजार को चागब कल रोजी और चिक्कल मगद जेला रहुआ तो नब्या बे तुम गोरे और टोल दुनिया में गोरी जज़्बदाग कमाशर कोम ता मातम पतनिश्ता तगले शालका दार उससे खबरी दी देखता शाह बाबा सस्ता खबर कथा न वर्दों जगह चितम दे कली मशरे मलके और पमाड़े फ्राने जबरों का कोम और जमा वयो शर्त उमर खाना बचे अगर शर्त सदे मंगों को होता शर्त दादे गुलाब काका सीता हुसैन सर जमुंग रोगा प्रदेशत की देशी देव अक्बल खोर जमुंग रोर मगरूब खान लवर के धसे उमर खाना मगरूब खान खुजान नशी सातले नागा खस सो साथी दा जुल्म दे उमर खाना जुल्म दे पूरे नागा माशूम जवान तबाह को होई हाँ तो पता ना जितना जुल्म दे शाह बाबा दाम दरोगे औलाद बेज़मा परूर मगरूब खान के दसता मैंने तू आया ज़मकश्ता कोर्स्ता उजरश्ता नौकर चाकर बैंक बैलेंस अर्सश्ता और दाखل खान खली तवाजी जमान गुंदे के खानान दखल रोर दपार ददन खोर इश्तगारू बेदाहम ता पता दा शाह बाबा जदा खानान द कोर द देवालुना हत रुपये राजी और द गरीबानान द कोर द देवालुना खुशान हो गई राजी तो खुशान हो और कुत्ता सुपतियम रोगा न कोई ब्याता सुतलेशे मखम खा हुसैन बचे नबियास्ता सा ख्याल ले शाह बाबा जबलक शोशो कम
بیا به تاسو له جواب درکم شاه بابا بیا به تاسو له جواب درکم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाह पाक मोږ ډیر بیوس یو او ته د بیوسو مل شي ولې چې زموږ ستانه بغیر بل اسره نشته خدای دې زما درونو سر ته خیر کړي ولې چې موږ د چا د ډغرې نه یو وشي خوري که جهانگیر د خپل مشر ورور خبره منلې وي نو نن به دا ورځ نه لیده ځل باندې په خپل خور باندې ډېر زیات زړه خفه شو زه کور ته ګورم خو زما په کتو باندې څه ولې چې زه خدای پاک دومره بېوسه او لاچاره پیدا کړی یم چې خور ګټم نو رور بېلم او چې رور ګټم نو خور بېلم او زه دې دواړو ته نه یم تیار دې دواړو ته اوس ته ماته ووایه چې زه څه وکړم الله به خیر کړي ته ولې ځان له زړه خورې څنګه به خدای خیر کړي پروین څنګه به خدای خیر کړي نن رانه خانانو د جهانګیر په روغه کې خور غوښتې ده او دا یې راته ویلي که خور دې رانه کړه نو موږ به جهانګیر مړ کړو او که هغو جهانګیر مړ کړو قسم مې دې په خدای چې زه به د خانانو سره دې ټول کلي ته اور ورته کړم
مړه څنګه مکو تنګول مکو بیګا د بخپل سره وکړي پاسه اوس یې تنګول مکو پاسه تاسو نه مو پاسه وده ظالم لور چیلم خوب من سترګې ورشي نه ته بس نه سره آرامتوب کې خو نن خو دې پیدم نه خپل عمل به سره کومه والله پرې نن کوي خپل عمل به سره کوم دا دوانه بیغمه باشیان دي که په دو کې عقل وای که نه نو قسم په خدای چې دا دوانه به دومره نه غټېدل حسین وروره بیغمه الله دی چې دار څه مالک دی تاسو راځئ که نه ها نو ستاسو د دوانو د یو بل سره دومره مینه ده ها خو زه خیر اوبه دې را باندې راواړولې څه تیزاب خو نه دي اوسه تعالی ستړي مشي پروین خو ستړي مشي راځي دنه کینو دې دې غر کښې د ورځ بس تا د لاسه زما په ځنګنه کې کلمه هم نصیب نه شي حسین وروره د جهانګیر دروغ څه وشو د جهانګیر د روغې خانانو داسې شرط ښودی دی چې هغې ته زه بلکل نه یم تیار شرط څه شرط ته نیولې دی لالا هغوی زما نه د جهانګیر په روغه کې زما خور پلوشه غوښتې ده که خور والا ورکوم نو هم غر کېږم او که خور ولا نه ورکوم نو هم غر کېږم د کمې غاړې ولې جهانګیر څه مړې کړې دی څه چې تا نه پر وخت ستا خور غواړي غلی شه مړې نور چای روډۍ بندوبست وکړه نور شه نو اوس به څه کوو اوس خو به اول د جهانګیر سره میلاوېږم نو بیا به ګورو دا څه ګرانه خبره ده جیل ته به ورشو جهانګیر سره ملاقات هم وکړو او خبره به ورسره هم وکړو لکه راجا پښتونه ښکاري چا خو به خفه کړی نه وي که نه ونیکانو توبه 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 پښتوسو خفه کوي ځان له کار ګوري همدغه شان خفه نه کېږي ګوره هغه خو دا ډېره ښایسته ښکاري ای زما وروره خو یو خبره مې واوره چې دا غریبانانو له په سر مخې کوه یو خو ته دې غریبانانو له دومره مینه ورکړي او دومره مینه ورسره کې چې سبا دې غلطه فایده واخلي او بیا سبا هم دا غریبانان والله چې راته مخې ته نیغ نیغ کېږي ګوره شعیب خانه بعضې خلک به ځان سره ډېره کې د ګپ شپ لپاره هم ساتي او ټایم به پرې پاس کې او بیا تا قریب به د چا څوکي مړه ای لالا جانې بل پکې د کوم کوچا خان زوی و د هغې کره خو د یو ټایم روټۍ او د بل ټایم نه او بیا پکې لا په خلکو باندې د چاکانو ګزار نه کوي خیر لالا ګورم به ورسره وکرمکلو غریب سړي ته په سپک نظر نه ګورئ غریب چې کله سر ودانګي که نه نو بیا هغه نه په ځان او نه په جهان ځکه چې د هغوی سره یې څه ځکه په خپل ژوند باندې تانګي دا لکه راجا لاړ شه او بختي درته راوله او که نه راځي که نه نو روچتې که په زور یې راوله خان ولې به نه راځي چې ستاسو آډر یې که نه هغه خو بیا پلار هم راځي لاړ شئ دا لکه لاړ شه ورته خو زه دې ته نه یم تیار لالا زه به په خپله سینه ګولۍ وخورم خو دې ته نه یم تیار چې زما د خور مغروب خان سره واده وشي د هغې خانانو په موږ پورې خندا کېږي لالا داسې به هېڅ چرې ونه شي جهانګیره دا وخت ته جوش نه د اوس نه کار واخله او بیا دا مه هېروه چې موږ غریبانان یو او هغه خانان دي یا به په دوه کې یوه کېږي یا به کلاشنکو بالو د هغو سره به دښمني کوو
یا به د خانانو شرط ته غاړه کړو. ګوره جهانګیره رو دې ټیک وایي او بیا نن سبا داسې کشران دي چې د خپلو مشرانو خبره اړو مني نه. ګوره موږ د خانانو سره د دښمنۍ کولو قابل نه یو. دښمني هغه خلک کوي چې د چا وس رسي او موږ بې وسه یو. موږ به اوس لاړ شو. او رشا بس سکندر هم د بارمل نه را روان دی. ستا د بچپن یار جهانګیره. لاړو جهانګیره بشي. السلام علیکم. زړګی مې غم جل بل بل کړلو زړګی مې غم جل بل کړلو. دې غرق چې غرق شه بختو پلین مې چېرته کلمه ونه رېده هر یو کار په ګډه او په سندرو کې کې خدای دې پیړه غرقه یار کېنه چې دا حجامت درله پوره کړمه. شته جامت مې پوره دی چې زوړ شي نو ستی جوړ شي ختم خو د پخوانې اوس د نظرم ختم شو. زه چېرته لا په لاره کې وځه چې آخرت دې ښه شي چېرته به د چا نه غوږ او پوزه به دې پرې کړي ځان له به کار وګورې. خدای غرقه چې غرق شي. لکه ته خو پوره شاروخ یې وایي چې خدای په لاره کې وځه. ولې زه خو د خدای په لاره کې خو وتې یم. دا د خدای لاره نه ده چې د خدای مخلوق خدمت کوم حجامتونه کوم. خو بختو بچې یو خبره ده دې هلک درته رښتیا وویل نظر مې هم کار پرېښو. واقعي چې هر شی ته زوال شته. بختو دی لکه دا څه د ښځو غوندې مخ ته واړو. زر راځه چې زو خان ډېرې ته غوښتی. راجا خدای پیړه غرقه که ټول سور دې راله خراب کو. یو خو مې د سار نه مزدوري نه ده کړې او پاسه وایي چې خان غوښتی. ما قسم کړی دی چې خان ډېرې ته به نه ځم. قسمونه خو ستا د روټۍ غوندې خوراک دی خو دا راته ووایه چې زه او که نه. نظم 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 نظم. خو بیا هغه پلار هم ځي هلکه اوچته کوي. تاسې یې که نه دا سر ته نیم کړمه. ځم ولې نه ځم په شرافت ځم او خنډېره به یو بختو به نه ځي ولې به نه ځي آخر بختو یم چې تختو راجانې زما خیال دی توسین د روغې ته نیت نشته. وی روغې ته نیت وی یا باید نه یا باید ها جواب را لېږلی روغه خو به هغوی خامخا کوي ولې چې په روغه کې د هغوی فایده ده او د روغې نه سوا هغوی سره بله لار نشته او یو فایده راسي په موږ ده. ګوره خایجي دیو خلکو زه لکه د فوټبال غوندې ستا خپو کې وګورم. خو خیر زما نوم بختو عرف رضا خان دی. زه د خلکو نه په رضا سر مه وباسم. هلکه راجا تاسې کوئ وجنې یې څه غریب ته د مخکې نه مات کړ دی تاسو نور هم ماتوئ. نیکه پښتو یې چې ما قسم خوړلی دی چې زه به د خان ډېرې ته نه ځم ځکه مې اوچت کو او په زور مې دلته راوستو. هلکه بختو آخر زموږ نه داسې کومه غلطي شوې ده که چا درته څه ویلي دي که چیرې ډوډۍ درته نه میلاویږي چې قسم دې خوړلی دی. او خانجي نه د چیو کمې ده نه د ډوډۍ کمې ده. کمې ده نو بس صرف د یو شیز کمې. هلکه بختو ته څه کمې دی صفا خبره کوه. خدای دې ورمېږ مات که موږ دې په ځان ویرولو. دا ته څه ګډوډ وې. خانانو چې جیب مې خالي نو والله که ذهن مې کار کوي یو ځای کې هم طبیعت نه لري. قسم په خدای چې کور ته ځم نو ښځه او بچي مې راباندې بدې لګي. تاسو خو لا تاسو یا لکه بختو ته چې ټوله ورځ دا مزدوري وکړې او پیسې وګټې دا ته چېرته وړې.
अबे लावे चीजें हैं मी करने की पैसा बड़ा जान दे शर्मा वाले تاسو ته خو پته ده خانجي چې زه نایتوب کوم او خانداني نه یم څه جولاني قسم په خدای چې په ټوله ورځ کې یو کاک راغو هغه هم کوده د یو روپۍ یو پلیټ میلاویږي او خلک لس حجامتونه پې کوي زه به مې څه کاکاري پښتو زه پوه شوم تا ځان ولې کار کله د ډېر کار دي که نه ډېرې کراغه او زه چې درته څه وایم که نه هغه منې ولې به نه منم زمونږ کار همدا دی دغسې لاړم او دغسې هلکه سکندره پاکستان ته خو رالې خو پام کوه چې بیا یې د هغه خلکو سره ویننم د چا د لاسه چې ته ما بهر ملک ته لېږلی وې خو یو خبره مه واوره سکندره چې نن نه پس دا پتلون ویننم ولې دا انګلینډ نه دی دا پاکستان دی او بیا کلی دی مونږ ولې شرمې و زما ساده لالا زه په هر څه پوهېږم ما پوره 10 کاله مسافري وکړه او ما په انګلینډ کې هر څه ولیدل زه په خپل ښه او بد ښه پوهېږم السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم السلام علیکم څنګه چې السلام علیکم څنګه خیر الکا څنګه له خیر دې ماشاءالله ترقی خو شوی دا ګوره ښه تاسو دا واګانی و زمانه ازبینی خوري او حسین لالا زه به درغلم تاسو ولې تکلیف کوو زه خو به چېرته سبا راتلم خو دا خور د ډېره زیاته بې صبره وه چې زما او خپل کشر رورې نه ما د خیر 10 کاله پس زما رور راغلی دی ته څنګه یې ما ته خو به هر وخت یادېدي چې تا ته به یادېدم او که نه و زمانه ازبینې ښایسته خورې زه تاسو څنګه هېرولی شم ستاسو تصویر خو به زما د سترګو وړاندې و خو دا راته ووایئ حسین لالا چې تاسو څنګه یې پرېږده یار چې تاسو خور او ورور په خبرو باندې ماړه شئ نو بیا به وروسته ماله ټایم راکئ دا راته ووایئ سکندره چې وخت یې څنګه تېر شو حسین لالا ستاسو دواګانې دي خو ستاسو د مسلې نه چې خبر شوم نو دا زړه مې ډېر زیات خفه شو چې ستاسو د خانانو سره لانجه راغلي او سکندره د جهانګیر د لاسه راته ډېره غټه مسله جوړه شوې ده سکندره ورو دې ټیک خبره کوي دا ناسته پاسته سمو خلکو سره کوه وګوره دې غریبانو ته څنګه مسله جوړه شوې ده وښځې اوس چې شربت راوړه ولې مې پې شرمې رښتیا بندار تاسې چای را باندې ونس کې ګورئ د انګلینډ نه ډېره غټه شوړه راغلې ده د خوراک ورسره څه ښه څه راوړه بچیا کیسه مې درله کړې ده او ما ته پته ده چې ته په دې شوړه باندې ډېر مین یې خانجي زما منې نو روغه وکړه څه دومره لویه خبره نه ده د چاقو ګوزارې کړی دی چې دست دې نه دی کړی روزانه کمزوري خلک چېرته د ټوپک ډز ته ځان نیولی شي هغه خو صرف د خبرو یاران وي د خبرو دا جانې هر سړی داسې وایي او چې کله وخت راشي نو هر سړی په شا منډې وایي پرېږدئ دا خبرې یاره پښتو دا راته ووایه جهانګیر د جیل نه بهر راوتی دی او که نه خانجي د غریب سړي په څه حیثیت وي ماشوم هلک پوه نه شو چې ستاسو غوندې غرونو سره یې ډغره وواله پښتو ما ورته داسې کرښه راښکلې ده یا خو به اقرار کوي او یا به پکې سر بیږي که سر بیږي که خپه بیږي خو په دې کلي کې ډېرې ګډې وډې خبرې اورم په خدای قسم چې ستاسو نمک مې خوړلی دی ستاسو خلاف زه یو خبره نشم برداشت کولی او جي پښتو دا څه ګډې وړې خبرې کوې صفا خبره کوه د خانانو په زړونو کې شک مه اچوه پښتو څه دې اورېدلي رښتیا رښتیا راته ووایه خانجي که رښتیا را باندې وایي نو په ټول کلي کې دا خبره خوره شوې ده
چې د عمر خان رور په چاقو ونیسو او د عمر خان دي خپل ضرور بدل وانغشتو او خلک دا ووایي چې لعنت دې شي په عمر خان باندې او د عمر خان په دې خانۍ باندې. پښتو زه صرف دا عورت په انتظار یم چې کله به هغوی زما ضرور مغلوب خان د رشتې نه انکار کوي نو بیا به ته وګورې او دا ټول کلی به وګوري چې زه د هغوی سره کوم عمل کوم زه د هغوی سره کوم عمل کوم. سکندره نن به ته د خپلې خور د لاس داسې روټۍ خوري چې په پوره یورپ کې به دې نه وي خوړلې. پلوشې راشه سکندر له لاس وینځلو له اوبو راوړه. خدای خبر چې لالا به دې کله راځي ته ورشه لاس وینځه.
شور تا پسې کوي زور زړه زما کوي شور تا پسې کوي زور ستا په عشق کې راګېره زه سوځم په ما واچوه لاس سوال منظور کا زما په ما واچوه لاس سوال منظور کا زما لیونی کړم زه په والله دلربا 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 دلته خوند ځواني دلته ژوند مستي دلته خوند ځواني دلته ژوند مستي درکوم تاله یاره زه لاس د دوستۍ زړه به ستا وهي موج 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 خیال بدل به شي ستا زړه به ستا وهي موج خیال بدل بشي ستا لیونی کړم زه په والله دلربا 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 ستا د سترګو ښکلا ستا د مینې خندا ستا د مینې کتو ستا د نازو ادا لیونی کړم زه په والله دلربا 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 خیر خو دې سکندره ته خو داسې حیران غوندې شوې دا ته ونه پېژنده دا د حسین هغه کشره خور ده که نه د لاس وینځلو نه مخکې ستا سترګو څه نور څه وي او اوس څه نور څه وی زه په تا پوه شوم و زما نازبینې خورې داسې هېڅ خبره نشته زه چې انګلینډ ته تلم نو دې به په کوڅو کې لوبې کولې او اوس ماشاءالله ډېره غټه شوې ده اوس خو نور هم ښکلې شوې ده خدایه پاکه دا ستا د ورور خور خبرې ختمېږي او که نه روټۍ رانه یخه شوه دا د غرمې روټۍ به ماښام خوروئ پاس روټۍ وخورو خدای به خیر کړي مړه والله چې د خانانو د دغه نه مې وشي مړه ستړې مه شي لاله واره مشي خورې حسین لاله دا خو زموږ خپل کور و دا دومره تکلیف دی ولې کولو خورې دا څه تکلیف زه خو وایم که نه دا خپل سر ته مه قربان خو څه وکړم الله ته پته ده ها رښتیا پروین روټۍ تیاره ده که نه روټۍ خو د مخکې نه تیاره ده بس تاسو انتظار و حسینه زه خو سبا په وکیل پسې لاړ شو او د جهانګیر ضمانت خبره ورسره وکړو شیر علي ضمانت خو به وشي خو تا ته ښه پته ده چې جهانګیر د جرګې د فیصلې نه انکار کړی دی خپل مرګ ته تیار دی خور په روغه کې نه ورکوي او په دې وجه وله ضمانت نه کوم چې هلک دی هسې نه چې نور څه ګند راته جوړ کړي لالا ستا څومره عجیبه فیصلې دي هلک ترېنه په چاقو لګېدلی سمډر خو یې نه دی کړی ضمانت وله وکړي چې د جیله را بهر شي سکندره جهانګیر چې د چا سره لانجه کړې که نه هغه د دې کلي ډېر زورور خلک دی او بیا په تاڼه تحصیل کې د هغه خلکو ډېر زیات لاس رسي خو دا خبرې پرېږدې راځئ چې روټۍ وخورې
زه چې زه روټۍ تیاره ده روټۍ به وخورو سبا بیا تاریخ دی الله مالک دی ځئ چې ځو حسینه بچې ته د جرګې په وړاندې څه ویل غواړې او که نه شاه بابا تاسو د جرګې مشران یې او که تاسو ته دا انصاف کاري چې زما د ځوانې خور واده دی د مغروب خان سره وشي نو شاه بابا دا د هغې تورسرې سره زیاتی دی ظلم دی عمر خانه حسین ټیک وایي او بیا زمونږ دین هم موږ ته دا اجازه نه راکوي چې د یوه تورسرې سره دې دومره ظلم وشي ستا ظلمونه نور هم دي هغې کې یو له وغواړه شاه بابا نه خو موږ ډمان یو نه شاخیلان یو موږ د دې کلي پښتانه یو په یوه خبره پوهېږو او کېږي به هغه څه چې موږ غواړو حسینه منت ورته مه کوه او بیا د غریب فریاد څوک اوري د غریب فریاد به صرف یو الله واوري چې بېنیازه باچا دی او بیا د خانانو ارادې ماته ښې نه ښکاري زه یم اقرار ورته وکړه حسینه ته ویل څه غواړې اقرار کې او کې انکار شاه بابا زه خپله خور مغروب خان دپاره ورکولو ته تیار یم خان بابا ورکولو ته تیار یم ودرېږه ګورئ خان تاسو ته خو ښه پته ده زموږ د کلي دا کوڅې څومره تنګې دي یو پکې تاسو داسې برابره ودرېږئ زموږ د کلي دا زنانه به څنګه اوړي خان د خدای خاطر وکئ دې ته لاره وکئ چې دوی واوړي با قدرته د زامې نه دې ځار شم اوس په دا خلک موږ ته خو نه ښایي تیار نه یم لالا ځکه چې زما په خور دې ظلم کېږي او هغه دې د یو مغروب لیوني ناوې جوړه شي دا نه شي کېدی لالا دا نه شي کېدی غلی شه دلته غلی شه دا ستا فیصله نه ده دا د جرګې د مشرانو فیصله ده خو دا فیصله غلطه ده لالا غلطه ده زه خپلې وینې تویولو ته تیار یم خو د تیر سره رشتې کولو ته بالکل نه یم تیار بالکل نه یم تیار نه یم تیار نه یم تیار نن ما ته پته ولګېده چې د غریبانانو په خوله کې هم ژبه شته ما ته پته وه چې خبره به دې ځای له رسي موږ ستاسو روغې له راغلو وړاندې له نه راځئ چې ځو شاه بابا
شټیک په جاګیره مخکې نم حالات دومره خراب دي او تخ پر روډ نور مصیبتونه ولې جوړې هغه غریب موږ له مهنت مزدورو کی او کتا پسې منډو بغي ګوره جاګیره کته جامړ کی او مغله مصیبت ته او کتا څوک مړکل او مغله مصیبت ته جاګیره ضرورت استاد ته دراتلو ستا د لاسه موږ ټولو ته مسله جوړه شوه هغه خانان او زورور خلک دي او بیا زورور خلک هر څه کولی شي جهانګیره هر څه کولی شي ستاسو خیال دی لالا چې موږ په لاسو کې بنګړي واچو او د ځان نه ښځې جوړې کړو او د هغه خانانو په مخ کې سرونه ټیټ کړو خو نه لالا نه نو بیا لاړ شه او ټوپک راواخله او هغه خانان ټول مړه کړه چې دا زړه دې یخ شي لاړ شه انسان بسوي او د انسان زور بسوي زورور خو یو الله دی چا چې دا ټول جهان پیدا کړی خو بیا غلطي زموږ جهانګیره وینه که د بې ګناه توی شي او که د ګناهګار ګناهګار هغه وي چا چې غزار کړی و ظالمه تا خو په ډکه جرګه کې هغې داسې نیغې نیغې خبرې وکړې چې جرګه یې خفه کړه او لاړه سکندره ته چا وې دې هلته راوله لالا ما خو دې نه دروستو خو چې دې درتلو زه خو به ورسره خامخا درتلم هر څه چې و هغه وشو جهانګیره خو اوس په هغه لاره باندې نه ځي چې تر څو پورې زموږ روغه نه شي څه نه شوي چې زموږ روغه نه شي تر څو پورې خان جي زه خو حیران یم ستا دې حوصلې ته چې یو سړی په ډکه جرګه کې ستا بېعزتي وکړله او تا ورته نو څه غږ ونه وختو تا مثال دی یو ماشوم دی ته لا په دې خبرو نه پوهېږې مخکې ګوره چې زه د هغوی سره څه کوم نه فهم چې څومره ځل کېدی شي چې موږ جهانګیر خان د تورو خاورو ته لاندې کړو ولې جړو مې پړسېدلی دی پړ مې اور بلېږي او که موږ چېرته داسې ونه کړو نو بیا به د ټول کلي دا خلک موږ پورې خنداګانې کوي خنداګانې پرېږده چې د کلي خلک وخاندي چې دا ډول مې هم خوشحاله شي او د کلي خلک هم خوشحاله شي د کلي خلکو به راوچوي که چېرته تاسو د جهانګیر خان بندوبست وکړو پرېږده د کلي خلکو خبرې د کلي خلک څه نه وایي اوس په زه د جهانګیر بندوبست پخپله کوم پخپله اے سکندره او ته بیا څه سوچ کې زما په خیال جوړ بیا لندن ته روانې هم د دې خبرو خو زه سوچ کوم د زړه سره چې ستا مینې لاله په زړه کې دومره ځای جوړ کړی دی چې زه اوس واپس د انګلینډ د تلو سوچ هم نشم کولی ته خو سوچ نشي کولی خو ما سوچ کړی دی اے سکندره ته د خپلې بابي او ورور ته ووایې که نه چې ما تا دپاره وغواړي که نه ښه دې هوښیاري ته ګوره دا زه درته دومره بې شرمه ښکارم چې زه به اوس خپل ورور ته یم چې ما له دا ښاپېرې وغواړه زمړې مونږ له کار ګورې د دې مطلب دا چې ته ما سره مینه نه کې ځکه خپلې بابي او ورور ته نه وې زړه سره جاړه ما ورور ته به مې ویلي وو خو هغه به رالی او څپېړه راکړي او د مخ دا ګوشنه به یې راله ورانه کړي او بیا ښه ته ده پته ده چې د هغه څپېړه نه ده خو سم د پل ګزار دی خو زه خیر الله به خیر کړي زه به خپلې ورندارې ته ووایم هغه به زما او ستا خبره وکړي ښه اوس هیله په سمه لاره راغلې
جهانگیر خو نه پوهه دی ته خو پوهېږي که نه ستا خو مازغه کار کوي د کلي خانانو سره ته په خپله خبره وکړه خدای مکه چېرته څه مسله دې جوړه نه شي څه مسله به دې جوړه شي هغو د جهانګیر په روغه کې داسې شرط ښودی دی هغو زما نه د هغه په روغه کې زما خور پلوشه غواړي تا ته ښه پته ده چې لوڼه د پردو کورونو امانتونه یي په پلوشي زمونږ سوله کیدی شي ته د کلي خانانو له پلوشه ورکه دا به د پلوشي خپل نصیب وي ښځې ښه سوچ پرې وکړه هغو چې کم رور له غواړي امزوب دی او چاړه هم دی مزوب دی او که روغ دی ورکول به غواړي ځکه چې په دې زمونږ روغه کیږي هسې نه چېرته هغوی جهانګیر له څه نقصان ورنه کړي حسینه ښځې دا سوچ ما مخکې نه کړی خو چې ته وې ما ته منظوره ده ولې چې ما سره بله لار نشته
نشته ما سره بلله تا خو ونه کړل پلوشې چې تا خپل کور پرېښودو او دلته کې راغلې اخر ستا رونه بسوئ او بیا ستاسو کور کې زما خور هم ناسته ده چې ته دومره ارادي سکندره نو ما سره دې مینه سره کوله مینې کولو والا خو ډېر لوی زړه ساتي نن ما ته پته ولګېده چې ته ما سره مینه نه کې ته دروغجن یې بې وفا یې په ما یقین وکړه پلوشې زه هم ستا سره مینه کوم او زما په مینه شک مه کوه او بیا عمل د پښتو دی که زه داسې وکړم نو ستاسو په کور کې زما خور هم ناسته ده او بیا به زه د خپلې خور سره او ستا د رونو سره سترګې څنګه لګوم راځه پلوشې چې زه تا کور ته ورسوم ټیک ده ته خو ما کور ته بوځې خو سبا زما ډولۍ د خان کور ته ځي او زه د هغه مغروب خان لیوني ښځه جوړېږم ته به دا برداشت کې مینه دې ستایم او ډولۍ کې د بل کېنم چپ پلوشې چې بله خبره ونه کې ته زما د مینې امتحان اخیستل غواړې نو بیا واوره چې ستا د مینې دپاره زه په خپل خاندان خپږدم نو ستا په خاندان هم خپې کېښودی شم راځه چې دواړه دومره لرې لاړ شو چې هلته کې زموږ د خپو باد هم بچا ونه لګي راځه خو چې د تلو نه مخکې زه هم خپلې کپړې راواخلم راځه هلکه جهانګیره په جیل کې نن څنګه وخت تېر شو یاره شنو جیل خبرې راته مه کوه په جیل نه خو د خدای پاک سور کافر هم وساتي جیل کې خو دا ماشي او دا سپږې او دا لاسه کې د شپې په 3 بجې به دې پاڅئ او دا غټ غټ کونالونه در باندې اخېږي چې د سړي د ملا دا تیر مات کړي دا خبرې به نورې بیا کوو داسې کار دی چې مې د مانځه ټایم دی ځم جومات ته مانځله پیسې والا څوک مانځله راځه ښه ځم درځم خیال دی تاسو سرعام ګرځي او غم په بازار کې لکه چې داړو څه کړي نه چمګاون کې مولټولا خو هیڅ چا کړم نشته خو دې خبر چاغه چرته لاړه په خوا زمانه کې چې به جالور خور وشوه نو هغه به خو په ځمکه کې ژوندۍ ښخوله هغه دې دپاره که هلک ته کوره وځي بار هېڅ پروا نشته او چې لور خور د کوره بغیر اجازه ته بار وځي نو سړی په شرمونو د خدای وشرمېږي په شرمونو د خدای وشرمېږي ما ته څه پته ده چې هغه چېرته تللې ده ما خو ټول مالت مولټو کیدای شي زما ورور کره ورغلي هلکه تاسو مینه جانه انا کور ته وځم بغیر اجازه ته چې د چا خور لور ته کوره بهر وځي بیا د هغې مرګ پکار دی مرګ
جهانگیره 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 دا چا شیر علي زما ورور چا وژلی دی؟ چا وژلی دی زما ورور؟ ولې تا ته پته نه ده